کور کې چې میګان ډېري او دا کور والا د هغې نه په عذاب یو تنګي او دا میګان دومره سوای چې په کټونو کې می او ورسره د خوراک لوښو ته م ورلېږي چتونه باندې می هر ځای کې میږي میږي نو د دې د لرې کولو دپاره څه علاج دی قرآن کریم کې داسې یو آیات دی چې څوک دا ووایي او دغه آیات دا ووایي د دې برکت سره به دا میږان چې د کومې سوړې نه راوتلي دي بېرته به هغه سوړې ته ورننوځي د مرګ نه هم بچ شي مړه به هم نه کېده که میږان وژل خو نه دي پکار میږان خو صحابه کرامو یو د میږانو سوړو کور سېزلی او رسول الله منع کړي چې دا مه کوئ په اور باندې صدا الله تعالی خلکو له ورکوي تاسې مه ورکوئ نو داسې یو آیات قرآن کریم کې شته چې هغه ووایي د هغې برکت سره به میږان خپلو کورونو ته سوړ ته بېرته ورننوځي هغه آیات دا آیات دی یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم دا غوڼ آیات دی دا چې کله تاسو ووایي د میږۍ د هغه سوړې خوا ته او ورچوفې کوي پې نو د دې برکت سره به ټول میږان خپلو سوړو ته ننوځي کور به د هغې نه چې کوم دی محفوظ شي بیا به چې کوم دی دا میږان چا له ضرر او نقصان